د چانه چې زمونږ د حکومت قرضې لي هغه قوم په سیکلو باندې ګرځي د هغې حکمرانان. نن زما حکمران وګوره د هغه د بچي پروټوکول وګوره زما محترم. او زه بیا هم منډې وامه مونږ وایي خدای خو شته خو دا خبره غلطه ده زما محترمو. ځکه ستا ابتدایي کلام بدایي چې زما الله شته او ستا انتهایي کلام بدایي چې زما الله شته. ایمان او یقین به داسې ساتي او الله وایي چې په ما دې داسې ایمان او یقین شو نو فهو حسبه بس دا الله ستا دپاره کافي دی بل چاته د نه محتاج و. راشه تاسو ته د انبیاو د دغه یو خاکه ویمه چې کله ابراهیم خلیل الله واقع تاسو اورېدلې د نکته ویم درته. ابراهیم خلیل الله کله چې نمرود په اور کې واچو هغه اور داسې و چې په میاشتو باندې بل کړو هغې ته یو د انسان رسایي نه کېده. وایي ابراهیم علیه السلام په یو ټال باندې کېنو هغه ټال ټالۍ ورکوله د هغې ټالۍ سره چې کله ابراهیم علیه السلام په دغه اور کې پرېوته نو ډایرکټ د بره نه جبرائیل علیه السلام راغی یو فرښته ورسره بله وه ورته یې هغه ټالۍ ونیوله ورته ویې زه څه مدد کولی شم. ابراهیم خلیل الله جواب کې وایي رالیږلې په خپله چا رالیږلې الله رالیږلې که په خپله راغلې امتحان دی په امتحان کې امتحان دی. الله ګوري چې په ما باندې بروسه توکل یقین ایمان څنګه دی بیا ګورم را لېږلی چای جی الله نیم راغلی به ذات خود په خپله باندې راغلی. ابراهیم علیه السلام ورته جواب کې وایي کوم ذات چې زما اراده اور ته د غورځېدو کړې ده هغه ذات چې په دې باندې رضا دی زه د هغه ذات نه د هغه په رضا باندې رضا یم چې هغه ما اور ته غورځولی شي په دا اور کې زما ګویا چې زما د بچو انتظام هم کولی شي. ته ځه ګویا چې د الله ته دا کلمه دومره ښه خوښه قرآن کې زما رب تذکره وکړه چې یا نارو کونو بردا وسلاما ای اوره داسې یخ شه چې ابراهیم خلیل الله درنه خراب نه شي. زما محترم الله وایي ما باندې توکل وکړه. ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړه جی کومه زندګي دې ښکلې تېره کړه کومه زندګي دې ښکلې تېره کړه امتحانات ولا زندګي دا ښکلې زندګي خو زموږ ایمان کمزور دی. امتحانات والا زندگی ښکلې خو زموږ ایمان کمزور دی ځکه انسان د الله په یاد کېږي انسان د الله په یاد کې چاته تپوس وکړه کومه زندګي دې ښه ده وایي قسم دې د ټولو نه مې بهترینه زندګي هغه زندګي تېره کړې وه چې کله ما 40 ورځې د نمرود په اور کې تېرې کړې وې. یو خبره چې الله به مې روزانه تپوس وکړه چې ابراهیم څنګه او دویمه خبره ماله به خوراک آسماني خوراک راته زما محترم دا د ما داسې ما ووایي توکل الله وی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. ته ما رب باندې ایمان او یقین پخته وساته نو فهو حسبه. الله وی دا الله ستا دپاره کافي دی زه ستا دپاره کافي یم. او که ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الله وی که ټوله دنیا راجمع شي او تا ته ضرر رسوي تا ته ضرر رسوي او ضرب نه غواړم قسم بالله که دنیا الټه شي تا ته ضرر نشي رسولی فلا کاشف له هېڅ نشته. او که ضرب تا ته زه ذلت رسول غواړم تا ته نقصان رسول غواړم دا ټوله دنیا په دې باندې راجمع شي او تا ته فایده رسوي د ما د خپل ذات په الوهیت باندې قسمي بالله درته یم چې تا ته څوک فایده او نفع نشي رسولی. الله کول والا خو ایمان زموږ سره دی مونږ ستاسو په دنیا کې مونږ یاره جي پلانکي سره مې تعلق شته جي تعلق شته پلانکي منسټر سره یاره جي اسمبلی کې یو کس هغه سره مې تعلق شته کار به وکړي خو تا چېرته په ټوله زندګۍ کې کلمې ته توجه شه تا په ټوله زندګۍ کې دا چېرته نه دي ویلې او نه به ستا د زفان نه دا لفظ وتي چې الله سره مې تعلق شته ګورو به چا ویلي ده چې جی د الله سره مې رابطه شته اوسه پورې چا په مسلمانانو کې ویلي چې جی الله سره مې رابطه شته هغه ذمه دار دی هغه ذمه دار و ذمه وار دی. ها تا دا خبره کوله چې زما پکې جی تره مې ډي آی جي دی زما د تره زوی ډي ایس پي دی زما ملګري ډي آی جي او ډي ایس پي هغه به کار کوي جی هغه کار کول واره خو تا دا نه دی ویلی چې زما د الله سره رابطه د هغه کار کول واره دی. راشه د نبي علیه السلام خبره کوم وایي کله چې نبي علیه السلام مبارک د هجرت سفر کو نو گویا چې کله وته د ابوبکر صدیق سره نکتې والا خبره کوم واقع تاسو اورېدلې ده و چې کله وته چې وی کتل نو غیر چاپیره کافران ولاړ دي او د کاش نه توري راستي دي او دغه ټایم کې د کاش د تورو اوازونه خطل او نبی رسول الله ابوبکر صدیق د مټ نه نیولې تا ته غیر چاپیره ګیړه اچون وتا ته مشین ستاده لپاره یو مشینم کافی دی غیر چاپیره تا ته مشینان ولاړ ستا ایمان ګورم چې د زین رپم وي یو تماچا ته ونیسي لاسونه بیا داسې کړي اوس غیر چاپیره توري د الله باندې باروسي او یقین ته ګوره وای چې کله نبی له صلوات و سلام مبارک د کافرانو باندې وطن ایمان خو د انبیاو پوښتې په الله باندې نو د ځمکې نه یو موټی راواغشته او هغه موټی داسې وویشته
نو چې څنګه موټي ویشته هغې نه یو ذره د یو کافر سترګو ته ننوته وایي نبي علیه السلام سره د ابوبکر صدیق نه بار راووته قرآن کې ایمان پوښته نبي علیه السلام چېرته دا نه وي نه ورته زما الله ویلو چې تا به بچ کوم لیکن ایمان دومره پوښته موټی راواغسته او هغې باندې ور وویشته کله چې بار راووته هجرت شروع شو د قرآن دا آیت نازل شو زما رب قرآن کې وفرمیل وما رمیته اذ رمیته ولکن الله رما اے محمد تا چې کوم وشتل کړی دي تا چې په ما باندې کوم باور توکل ایمان ساتلی دی او دا وشتل دی کړی دي دا وشتل لاس تاو وشتل تا کړی دي ولکن الله رما لیکن دا زما رب ته دې سترګو ته رسولی د ما محترم ایمان داسې ایمان ما وی ایمان او توکل په الله باندې داسې توکل چې کله ووتل او غار حرا ته غار سور ته وختل غار سور اوس هم موجود دی 1450 سال اوس هم هغسې موجود دی چې ایمان در پکې عمرې له لاړې او غار سور ته وختې د ګویا دا ویښته به در باندې ځیږ شي چې ته ورننوځې تا ته پته ولګي څوک چې ورننوتي هغې ته پته لګېږي زوړ حالت باندې دی اوس هم و چې نبي علیه السلام کله ورننوته نو کافران ورپسې ګرځېده او د نبي علیه السلام د ګیرېدو معاذ الله یې قتل کوي جمدې راولې چا چې راوسته سره اوښان به مقابله کې ورکوم او د هغې قیمت په عربو کې د هغې ویل نو د ما محترم سره اوښان به سل ورکوم چې چا د محمد هر سړی غریب وجي نن سبا ته وګوره څوک د خپلو بچو دپاره ډاکې نه کوي د بل مسلمان د ککرۍ نه ډزنو باسي ولې جي ما ته بچي اوږي دي دا ډاکې او دا دغه ولې کېږي جي دا د مجبورۍ نه کې انسان اوږي شي اوس حالات هم داسې دي وګوره کنه زمونږ حالات داسې دي پنډونه د دنیا واغسته راشه د سعودي نه 2 ارب ډالر یې واغستل 2 ارب ډالر د سعودي نه 2 ارب ډالر واغستل قرضو ته خوشحالېږي لیکن عوامو له ریلیف نشته او عمده عوام د بیا ورپسې منډې وایي په اوټونو کې مونږ له شرم پکار دی جي شرم پکار دی مونږ له چې ته بیا ورځې او دې پی ډي ایم ته به اوټ وې تا له شرم پکار دی هغه یو بل مې یو انټرویو کته نو یو کس ډېرې ښکلې خبرې وکړې او ورته ویه تاسو به پیژنئ د عافیه صدیق د رهایۍ دپاره امریکې ته تللی و مشتاق احمد سینټر یې نوم دی هغه ویل وایي دی چې د چا نه قرضې الي نو هغه په سایکل وګرځي او دا چا له چې قرضې ورکړي نو د دې پروتوکول وګوره ډېره د شرم خبره ده که نه د چا نه چې زمونږ د حکومت قرضې الي هغه قوم په سایکلو باندې ګرځي د هغې حکمرانان نن زما حکمران وګوره د هغه د بچي پروتوکول وګوره زما محترم او زه بیا هم منډې وامه خبره مې دې پورې کوله زمونږ د عوامو د توکل علی الله زمونږ توکل په چا دی په حکمرانانو په دغه دې به چاله څه ورکړي مړه دا چې په خپله ډکو متیازو ته کښېني او ډکې متیازې بندې شي بیا د انګلینډ په اسپتالونو کې پراته ای د محمد رسول الله امتي ستا حکمران چې ډکې متیازې او تشې بندې شي د انګلینډ او د برطانیې په هسپتالونو کې بیا پراته که نه نن ته د هغه حکمران دپاره چغې وې راشه موږ وایو داسې که نه الله دې معافي وکړي په الله باندې بروسه او توکل خبره مې دې پورې کوله چې نبي علیه السلام کله غار سور ته ورننوته ابوبکر صدیق هم ورسره دی وایي تر دې پورې چې کافران د غار سور خولې له راغلي ایمان او توکل ته ګوره وایي نبي علیه السلام مبارک چې ټیټ شو ابوبکر صدیق هم ټیټ شو چې ویې کتل د کافرانو خپې ورته ښکاره کېدې د کافرانو خپې ورته ښکاره کېدې نبي علیه السلام مبارک ابوبکر صدیق لاس ونیو د الله رسول که لږ غوندې ښکته شو نو لیدلی به یې که معمولي غوندې ټیټ شو نو لیدلی به د نبي علیه السلام د طرف نه جمله ور قرآن کې الله ذکر کړې ده خو نبي علیه السلام ورته جمله وفرمیل او ابوبکر لا تحزن ان الله معنا ابوبکر مه یېرېږه ځکه ان الله معنا الله موږ سره دی او د چا سره چې الله ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الله وایي چې زه چا سره یم قسم بالله که دنیا راجمع شي او زه نه غواړم د یو ویښته ونه ته نشي ازارولی د ما محترم الله موږ سره شته ان الله معنا ابوبکر موږ سره الله دی او چا سره چې الله هغه الله په غار سور کې د کافرانو د خولې نه زما د پیغمبر د ابوبکر دا کړی सलाम